دې ځای نه چې ځې خفه که خوشحاله رښتیا خبره وکړه. خفه یم. ولې خفه یې؟ د زړه حال د ویلو نه دی چې ولې خفه دی، خو البته چې ته یو ځای کې پیدا شي په یو خاوره کې خابوړې وکړي، یو خاوره کې ته وګرځې را وګرځې وړوکې لوی شي او هلته هغه ځای نه ته ځې خامخا به خفې. د ده د زړه خبره درته زه وکړم چې ولې خفه دی. کم خلک چې نفرت خورئ د پښتنو تر منځه هغو ته څه پیغام لري؟ لکه خبرې کوي وایي دا ګلخانان دي او هغه شاخانان دي، د هغو ته څه ویل غواړئ؟ څه وایم وروره، پښتنو پسې خو هر سړی خبرې کوي، نو موږ خو چا پسې خبرې نه کوو نه ښه ژوند مو تېر کړی دی، اوس ځو د خیر خپل وطن ته. پنجابي خو ونه ویل چې دا ګلخانان دي ما او تا ته، همدغه زما او ستا پښتانه رونه دي، د یو آدم علیه السلام اولاد، د یو ژبې پښتانه، وایي دا ګلخانان دي او هغه شاخانان دي. نو پنجابي خو خبرې ونه کړې، خو موږ او تاسو یو بل پسې لګیا یو. څونه وخت نه دلته اوسېږي؟ یاره 15 کاله وشو یار چې دلته اوسېږم. ټول عمر دې څومره دی؟ ټول عمر 15 کال کېږي، دلته پیدایش شوی دی نیکه. ښه نو دلته د ژوند څنګه تېر شو؟ خو به دلته ژوند ښه تېر کړو نیکه. اوس افسوس دا دی نیکه هلته به ځم هلته به څه کوم یار، خبره دلته ده. مور پلار مې دلته مړه شوي دی، اوس هلته څه کوم دا خبره ده. دلته دې څه کار کاو؟ دلته مې کباړ کار کړو، نور څه کار کړو. کباړ خو هلته هم ډېر دی ماشاءالله. دلته مو زندګي مو دلته تېره کړې نیکه، خبره دلته ده نیکه. ښه ژوند دې دلته تېر که. دلته نه چې ځې څه یادونه وړې؟ د دې ځای د خلکو رویه او اخلاق دسه څنګه و؟ رښتیا خبره وکړه. ښه و نیکه، نو موږ ته چا ته اوس تکلیف نه ده رسولی، خو به د اخره کې تکلیف راورسول نیکه. مور پلار مې دلته مړه دي او اوس روان یم چې د کم ځای نه راغلی یم کم ځای ته ځم. دا ښه ماشاءالله. ستا څه نوم دی؟ راز محمد. راز محمد؟ ښه ته د کوم ځای؟ دلته چېرته اوسېدې؟ د خوشاب کې. ښه او دلته دې څه کار کاو؟ د زمینداري مو کوله. دکانداري؟ زمینداري ماشاءالله، د زمینداري کوله. ښه او ژوند دې څنګه تېر شه؟ دلته ملګرو پسې خفه د دې ځای چې کوم ملګري دي شته دلته ملګري دي؟ وستا ډېر. څو ملګري دي؟ ډېر دي. بیا هغو پسې خفه چې کله تلې که نه ملګري به هم در پسې خفه و که نه؟ ښه نو سکول دې وی دلته؟ نه. سویم کې بیخي دې سکول ویلی نه دی؟ محنت مزدوري دې کوله؟ ښه ماشاءالله. پلار صاحبه دې زمیندارۍ کې محنت کاو؟ دې ځای نه چې ځې خفه که خوشحاله رښتیا خبره وکړه. خفه یم. ولې خفه یې؟ د زړه حال د ویلو نه دی چې ولې خفه دی، خو البته چې ته یو ځای کې پیدا شي په یو خاوره کې خابوړې وکړي، یو خاوره کې ته وګرځې را وګرځې وړوکې لوی شي او هلته هغه ځای نه ته ځې خامخا به خفې. د ده د زړه خبره درته زه وکړم چې ولې خفه دی. ښه نو نور ملګري نور رونه خویندې څوک د سزي ګاډي کې؟ ګرده ځي. ښه او دلته څونه وخت نه دې ځای کې ایسارې؟ دلته 20 کاله کېږي. او اوس دې ځای ته څونه وخت نه راغلی؟ دلته چې کوم ځای کې چیکینګ کېږي؟ دلته د سار راغلی. دلته ښه سار راغلی. زه انشاءالله دلته انتظام باقي چې کوم دی انتظام صحیح دی او ګاډي او رش دومره نشته دی انشاءالله. کم خلک چې نفرت خورئ د پښتنو تر منځه هغو ته څه پیغام لري؟ لکه خبرې کوي وایي دا ګلخانان دي او هغه شاخانان دي، د هغو ته څه ویل غواړئ؟ څه وایم وروره، پښتنو پسې خو هر سړی خبرې کوي، نو موږ خو چا پسې خبرې نه کوو نه ښه ژوند مو تېر کړی دی، اوس ځو د خیر خپل وطن ته. پنجابي خو ونه ویل چې دا ګلخانان دي ما او تا ته، همدغه زما او ستا پښتانه رونه دي، د یو آدم علیه السلام اولاد، د یو ژبې پښتانه، وایي دا ګلخانان دي او هغه شاخانان دي. نو پنجابي خو خبرې ونه کړې، خو موږ او تاسو یو بل پسې لګیا یو. هغو ته څه ویل غواړي چې څوک خبرې کوي یو بل پسې؟ بس هغه ته به څه وایم نیکه، خبرې ښه نه دی چې انسان پسې وکړي نیکه. بلکل په دې خبرو سره نفرت سیوا کېږي. مینه خوره کوي، نفرت نه نفرت وکوي.
په خپل منځ کې نفرت مه خوروئ. ولې یو بل پسې د هغه ځای سړی راشي د دې ځای بېعزتي کنځلې خبرې، د دې ځای د جنډې بېعزتي، د دې ځای سړی راشي د هغه ځای د جنډې بېعزتي. بالکل نه ده پکار. مینه، محبت، ورورولي خوره کوي چې انشاءالله زموږ دا ورورولي تر عمره پورې قایمه دایمه وي. څه یادونه به وړې دې ځای نه؟ بس یادونه به څه وړو نیکه خو څه درته ویل مخکې مې ته ویلې چې نیکه ټول زندګي مې تېر کړه نیکه هلته اوس ما ته پته نه شي چېرته ځم او د کوم ځای نه راغلی یم چېرته به ځم خو دونه خبر یم چې ځم خپل وطن ته. الله دې ستاسو سفر په خیر او ښه په طریقه او الله دې وکړي چې هلته ته کروڑپتی شي. دلته کروڑپتی که لکپتی څه کې لکپتی نه کروڑپتی هم کرایه لا نشته چې لاړ شم. دا بس الله په بھروسه راوتی یم به د خیره روان یم خپل وطن ته. صحیح ده. الله دې ستاسو مددګار شي.